حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو کس ولیدو چې مونږ کاو ګډ وډې کولو. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ راوغوښته ویل تراش څوره وخت کې چې په دا طریقه تل مونږ کوي. هغه ویل چې حضرت سلويخ کاله مې وشو چې په دغه طریقه لګیای مونږ کو. حضرت حذیفه ته فرمایل ما صلیتا دا کوم مونږ چې ته کوي کنه دغه مونږ نه یې دا مونږ نه دی مونږ نه دی کړی. او بل خبر واورا ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم. کچره تولم په دغه حال کې مرګ راغلو نو ته پیغمبر په دین نه مړ په بل دین مړی. دا سیموز به پیغمبر کول لکتی چې کوي. او دا امت له پدا کې ډیر غټ ترغیب پروته چې اے مسلمانانو خپل منځونه ټیک کړي. منځونه کوي خلک دا نه چې نه کوي ټیک نه کوي. نو ته د مانزه د الفاظ پته چې په مانزه کې کم الفاظ په کومه طریقه ویلي نه د او دا سو د طهارت د مسائل پته وي. تا کپڑے جامع به اصحاب الماضی الموز به کوي پکې ته شمتیاز او قطرات وی کپڑے بالماضی دي یا اکثر لزنانه اولاد جامو د انزلو د پاکولو صحیح طریقه نه ازدا صرف خیره لره کول دا پاکواله نه کنه بلکې چې جامه د کله وین زلا د هغې نه بعد په اوبه واړوه دومره چې غالب ګمان د داره شي چې اوس پهتی بلمازي وتی وي نجاست پهتی وتی وي. نو بلمازه کپړې وي بلمازه کپړې چې نجاست په لګېدلې په ماشین کې ټولې تاوره تو شي هغه چې کومې لګې ډېرې پاکه وي هغه هم پکې ګنده شي. نو بیا یې ترې وباسي لګي اوبه تیرې کې په هغې باندې نو هغه بلمازي او نجاست په صحیح طریقه ونځي. حالانکې کم از کم 3 ځلې په هغه اوبه تویول پکار دي. امدارنګي د طهارت مسائل دي د غسل مسائل دي د اوداس مسائل دي. بیا منزله چې کله راغله نو د منځو ضایع کول نه دي کنه. اول دا چې د منځه لپاره خپل ټیم وپیژنه په خپل ټیم باندې موز ادا کوه. ګوره دا موز اهم عبادت دی. قرآن پاک کې الله فرمایي چې د جهنميانو نه تپوس وشي چې جهنم له څنګه راغلی په کومه ګناه هغوی به ورته چې مونږ لمنځونه نه کول. نو ګوره کنه امت ته ټوله شپه دغه امت گانو بجانو سندرو ډمتوب او نورو خرافاتو ته ناستای کولی شي. نو چې ټوله شپه ناستای وکړي نو ته څه وایې چې د سبۍ بیا هغه لمنځله روچت شي دی ته یاره د سبۍ په لمانځه کې خو زه ډېر کمزوره یم نشم اوچتېدی. نو خود نشي اوچتېدی چې ټوله شپه لګیا یې په دغو خرافاتو کې لګیا یې. او بیا نن سبا خو خرافات کول څه مشکل کار نه دی. انګریز موږ داسې د عباداتو نه مشغوله کړي او د موبایل په ذریعه موبایل ته به کیني نو منټ په نیت به کینه چې یو منټ به کینه نو ګنټې واړی نو د ګنټو نه خبره تېره شي شپه وي سپې تېری. نو بیا سبایي نه مخکې داسې لس منټه مخکې د بانګونو نه مخکې دله خوب ویر شي. دا خوب هم شیطان ورته په غوږونو باندې طبقې ورکوي. نو چې ویې ګورې سره د مسلمانۍ وي دی د سبۍ لمونځ نه کوي. چې تپوس ته وکړي لکه لمونځ د سهار لمونځ چې وګورې یو صف یا 2 صفه. دا یاد لره پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې د مونځ ضایع کول دا لوی جرم دی. ګوره د مسلمان او د کافر په منځ کې بنیادی فرق د مونځ پرې ښودل دی. دا مونځ په دین کې داسې حیثیت لري لکه د انسان په وجود کې چې سر حیثیت لري. اے مسلمانانو د مونځ سره بېغوري مه کوئ. ام نارینه ام زنانه کارونه د دنیا نورم ډېر دي هغه هم اهم دي یا نه دي اهم هغه ځان له. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپلو کسانو عاملینو ته ګورنرانو ته خط لېږلی چې ان اهم امورکم عندي الصلاه. د تاسو په کارونو کې د ټولو نه ډېر اهم کار ماته مونځ دی. مونځ دی. ګوره د مونځ به ډېر خیال کوئ د مونځ به ډېر خیال کوئ. او بیا مونځ په کومه طریقه کول دی چې په رکوع کې تاله پته وي چې زه څه شوی یم چې په سجده کې تاله پته وي چې زه څه شی یم. نو رکوع له اله ښکته شوی نه وي چې سمع الله لمن حمده نو بیا نیغ شوی نه وي چې الله اکبر نو بیا دا د تا مونځ دی ټونګې وهې لکه د منافق په شانت. مونځ په آرام سره په اطمینان سره یو 15 منټه په سیوا ولګوه که نه څه تاوان خو دې نه کېږي. که کېږي تاوان لکه چې ته د مونځ نه دومره په منډه منډه ځان خلاصوي او څه شي له منډې وخې خلک چې وګوري فرض وکړي سنت قدرې نه کوي. بیا هلکه سنت سره نه کوي یاره څه فرض خو نه دي. نو فرض خو دا قمیص هم نه دی. په قمیص وباسه په روډ ګرځه که نه لیونیه